کې به تکبیرات ډیر وایي هر ټیمې وایي وتو کې او بازار ته تلو کې او لارو کې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا ورځې وي ابن عمر رضی الله عنهما او ابو هريره رضی الله تعالی عنهم دی بازار ترالل ورځې دا شروع وي دایز د ذوالحجې دا ورځې وي چې بازار ترالل نو په تیزه وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. چې دی په تیزه شروع کړ نو ټول بازار ور سره شروع کړله. روایاتو کې راځي وي د ټول بازار نه د الله د لویوالي اوازونه اوچت شول. هغه دا ورځې وي هرورو موږ د دین نه لرې کېږو نو ورورو لرېوالی راځي. دا د تکبیراتو ورځې دي. په ولاړه په ناسته او بازار ته ورځي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. عرفین و اسی شروع کیږي او څو ورځې پس خود اوس نه وایي دې لسو ورځو کې به صحابه کرامو په روانه او په ولاړه او هر ځای به د خولې نه د تکبیراتو نارې ختلې او تکبیرات به یې ویل. دا تکبیرات چې مونږ وایو دا راغلي څنګه دي؟ د جبریل امین راغی. جبریل امین چې کله دا نظاره ولیدله عجیبه منظر دی. یو پیغمبر خپل بچی علالی د الله له طرفه حکم دی. نو جبریل امین چې ولیدل جبریل امین وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی دا د الله حکم دی. نو ابراهیم علیه السلام چې د جبریل امین کلمه واورېدله وی کتل چې د الله له طرف نه ګډ راغی وی الله الله اکبر الله اکبر. جبریل امین وی ابراهیم علیه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام چې واورېدل هغه وی الله اکبر ولله الحمد. دا د هغې دریو مشترکه کلمه ده. دی ورځو کې ډیره زیاته وایي. بهر ته وځئ بازار ته ځئ په خوله باندې تکبیرات جاری ساتئ. په دې ورځو کې هر نیک عمل الله ته ډیر محبوب دی. د یوې شپې عبادت د لیلة القدر برابر دی. د دې لسو واړو شپو څه نه څه حصه کې پکې ودرېږئ. ډېرې قیمتي شپې دي او یوه روجۍ د یو کال د روجو برابر اجر لري. کوشش کوئ دا یو څو ورځې دي ګورئ بیا دا مقرره نتلو والا دا ډېرې قیمتي شپې ورځې شروع دي. الله پې قرآن کریم کې قسم خوړلی دی والفجر